بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب احیاء الموات. دا کتاب د مواتو په ژوندې کولو کې موات ما لا روح فيه ته ویل کېږي، وزمکه او ارض لا مالک لها. قاموس کې دي خجی مغرب کې مغرب دی که مغرب دی لکه مغرب کې هو الارض الخراب، خراب ازمکه ته ویل کېږي کوم چې فصل نه کوي، اوبه پې ځای ترې اوښتي او یا اوبه بالکل ورځي نه، بس اصطلاحي تعریف خپله کتاب والا کړی دی. او سبب د دې تعلق البقاء المقدر، کما بقا چې د الله د طرفه مقرره ده د عالم، دغه سبب دی د دې د مشروعیت دپاره. ځکه دې کې انسانانو ته فایده ده، افراد انسانانو ته پې خوراک میلاویږي. حکم یې څه دی؟ نو حکم د ارض المواد دا دی، درې شرایط یې دي، که دغه پوره شي نو چا چې دغه ځمکه ژوندی کړه نو هغه به مالک جوړیږي. والمراد باحیاء الموات التسبب للحیاة النامیه، سبب جوړیدل دي نامی ځمکې لره. خجی مخکې کتاب او د دې کتاب منځ کې مناسبت څه دی؟ مخکې د عبق مسله وه او دلته د ځمکې د فصل قابل جوړولو مسله ده. نو چا چې عبق غلام راوستلو ګویا ژوند یې ورکولو، او څوک چې ځمکه قابل کاش جوړوي ژوند ورکوي، دا یې مناسبت شو. په دې باب کې شپږ ابحاث دي. اول نمبر تعریف کوي الموات ما لا ينتفع به من الارض، هغه ځمکه چې نفع نه حاصلېږي، لانقطاع الماء عنه کله دا وجوي، او لغلبة الماء عليه کله دا وجوي، او ما اشبه ذلك مما يمنع الزراعه. نوري وجم کېدلی شي د اوبو د ورتګ یا د اوبو د ختمېدو وجې نه، نور هم کېدلی شي چې د هغې په وجه ځمکه قابل کاش نه وي. دویم نمبر د شرایطو بیان دی. ارض المواد چې دی که څوک یې ژوندي کې هغې مالک جوړېږي، درې شرایط دی ورله مفتابي رای موافق. یو شرط وله دا دی چې دغه ځمکه به د چا مملوکه نه وي، او که مملوکه وي په اسلام کې نو یعنی د مسلمانانو کې یو مسلمان مالک وي خو هغه معین نه وي، دا هم مفتابه رای ده چې دا ارض الموات نه ده. برحال اول شرط پکې دا دی چې د چا مملوکه نه وي یا مسلمان مالک غیر معلوم وي. دویم شرط ولا دا دی چې دا د آبادۍ نه لرې وي، دومره لرې وي کې یو سړی آبادۍ کې ودرېږي هلته اواز نه رسي، هلته ودرېږي آبادۍ ته اواز نه را رسي. او دریم شرط ولا دا دی د امام صاحب د رای موافق، او دا مفتابه هم ده چې د حاکم په اجازت باندې تعمیر ځمکه قابل کاش جوړه کړي، هغه ورته اجازت کړي ځان نه. نو دا درې شرایط چې کله موجود شو، چم ځمکه قابل کاش جوړه کړله، بس دغه شوله. تاسو ورسېدلی ورته وګورئ. فما كان منها عاديا، هغه ځمکه چې هغه عادي وي، عادي مطلب قدیم الخراب. عاد علیہ السلام عادیانو ته نسبت نه کوي، قومیات ته نسبت نه کوي، مطلب یې دا دی چې ډېر وخت نه خراب را روانه وي. لا مالک له، دا شرط اول لغیر مملوک وي، او کان مملوکا فی الاسلام کې د چا ملک وي خو لا يعرف له مالک بعینه مالک یې نه وي. هدایت کې امام محمد رحیم الله یو رای ذکر کړی، یو روایت، هغه وایي چې نه که چېرې اسلام کې څوک مالک و نو به ارض الموات هغه ځمکه څوک قابل کاش نشي جوړولی چې خپل مالک شي. وایي ځکه که مالک کې معلوم وي بیا خو د هغه ده، او که نه معلوم بیا ټولو مسلمانانو ده، یو کسي احیا سره مالک نشي جوړېدلی. برحال مشهوره همدا یوه ده. وهو بعید من القريه، دی بل شرط دی، د قریې نه بعید وي، لرې وي.
دا د امام یوسف رحمه الله رائے ده وهذا الذي اختاره الشيخ قول ابي يوسف اقول ابي يوسف رحمه الله دا د امام یوسف رحمه الله رائے ده چې د قرینه لري وي بحيث اذا وقف انسان في اقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه د غزمکه کې आवाज نه اوریدل شي یا د غزمکه کې وشي اقصى عامر کې دا کوم آبادی دی هغه اخري انتها کې نه اوریدل شي فهو موات امام محمد رحم الله رائے دا وكان خچاجي وذكر الطحاوي ان ما ليست ملكا لاحد ولا هي من مرافق البلد وكانت خارجة البلد سواء قربت او بعدت فهو موات وهو قول محمد وبه يفتى امام محمد رحم الله قول باندې فتوا دا القول الراجح کې دی ښا که بس لري یو که نږدې وي دې ته اعتبار نشته دی اوس دا قیدونه به ورسره لګي ولا هي من مرافق نه د چا ملک وي او نه ورسره د خار والو د کلي والو څه نفع متعلق وي او د خار نه بار وي که لري وي او که نږدې وي دا به موات وي فهو موات دریم شرط من احیاه باذن الامام دا شرط ثالث ته ملكه بس حكم ولګیدل مالک بشي وان احياه بغير اذنه لم يملكه عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يملكه صاحبين وي دا دریم شرط به نشته امام سے وي دریم شرط هم دي او القول الصواب القول الراجح ترجیحی کتابونه کی فتوا امام سے بقول معنی دا دریو شرایط خیال بساتو دا یو مسله شو دوی عنوان کی دویمه ذمی او مسلمان بده کې برابر دي کله غدري شرایط موجود شي ذمی هم مالکیږي او که مسلمان هم شي البته چا ویلي چې کچري ذمی مالک جوړيږي نو به پکې شرط دا دی چې د امام د طرف به اجازه وي یعنی بده اتفاق دی د درې واړو صاحبین امر سره مرګري دي او که مستأمن داسي کوي حربي مستأمن نو د ټول اتفاق دی لم يملكه اتفاقا اغا مالک نه جوړيږي برحال ويملكه الذمي مالک جوړيږي د دې وجه لأن الاحياء سبب الملك احیاء دا سبب ملک دی موږ مخکې ویلي یو قاعده که تاسو هین کې وی چې سبب ملک مسلمان او کافر دا یو شان دی ذمی یو شان دی لکه شفاع کې ویلو سبب ملک کا سبب مسلمان ته موجود شو مالک جوړيږي لکه شرع ده یا میراث ته او کا ذمی ته موجود شو مالک جوړيږي نو دلته هم سبب ملک دواړه شریک دي خجی دریمه مسله بدی عنوان کی یو سړی عمده غزمه کړه مالک نشته دی آبادین لري دا په اذن د امام مانی داغه نه کانی تا وکړه چا پیرا او درې کالو پورې د بيخي ونه کړله امام به ته واپس لیدل موږ سره بار در کړی ته خو نه کری په بل ورکی هغه درې کال نه مخکې وکړل نو بس بیت نه شیخ السلمي مالک شو نو وي ومن حجر ارضا چاچ کانی تا وکړه د زمکه ولم يعمرها 3 سنين او سبق ونه کړل درې کال اخذها الامام منه ودفعها الى غيره ذکر حاجت د وجنه دا جایز شوی ودل ورکول اوس حاجت نشته لبدی بل ورکی او چا د حجر معنا کړی دا ومن حجر ارضا او چا جزمکه بند کړل حجر نه دا اسی بند کړی خلکو نه او کری خپل نه امام بیت والی څلورمه مسله دی عنوان کی هغه شرط ثانی چې کله نه موجود بیڅوک مالک نه جوړیږي دا غي بیان کړي ولا يجوز احياء ما قرب من العامر کمی چې عامر آبادی ته نږدې څوک نشي مالک نشي جوړ دی په احیا باندې نو سبق عمدا سی به بریک دو خلق مصالح ور سره وبستدي ويترك مراعا لاهل القريه داغه د باربا چرهګاوي ومطرحا لحصائدهم او داغه فصل د باربا درمنوي درمن پیژنې کنه اکل خلق بکی تریشل وغیرہ کوي خجی دریمه مسله حریم البئر د کوئی حریم را تباینه حریم چاپی رضی ته ویلې کیږي او د هر شي د پاره څه حریم وی حدود نو کچا په خپل ازمکه کې کویا ویستلو چینه ویستله نو هغه څومره د ازمکه د ترغیب پوری
حریم د چا ور سره کار نشته بل څوک د بزمکه کی کویا یا چینه نشي استله او به کده چا زمکه ور سره اور پسې و نو هغه کنيزدي و او کته لري و هغه خپل زمکه د کویا میستله شي چینه رېستله شي دلته مسله د خپل زمکه د کویا او د چینه نه کوي همدغه ارض المواد کې چا کویا وستلو یی چینه وستله نو دې لپاره به حدود وی حریم به وی کنه وی ویا وی به ولا دا ولا مسوله شولا ومن حفر بئرا في بريه کې درې وړو مخکینو شرایط ته اشاره وکړه غیر مملوکه زمکه ده آبادین لري ده فله حريمها وصبر دې لپاره حریم وی لاندې لیکلي معناه اذا حفر في ارض موات باذن الامام عند ابي حنيفه وباذنه او بغير اذنه عندهما لان حفر البئر احياء هدايه عبارت دي تقريبا نو حكم ولغو فله حريمها ولي لان تمام الانتفاع بذلك نفج دكوين حاصلين حريم بخور سره كنا سي خوين سره صرف دكوي زين وبخون شري سره پوا باندې هجي وسره د حریم بیان کې څومره وي نو کویان اقسام ور سره بیانې دوه قسم کویان بیانې یو چینا هر یو حریم بیانې ور سره نو کچری کویا د عطن د پاره نو به دغه حریم څلويخ غزا ده او مفتابه رایدا د نامه شامل کړي بلکې بمتن کې دي چې هر طرف ته څلويخ غزا مراد دي دانه چې خي طرف ته لس غزا او غز طرف ته لس غزا او مخه ته لس او شاته لس دانه هر طرف ته څلويخ فإن كانت للعطن فحريمها 40 ذراعا عطن چاته وي وهي التي ينزع الماء منها باليد چوب پلاس ترې سلکی علامه شامل کړي بسي او دا عام طور باندې رسم جیل کې دي 7 نمبر صفحه کې او دا عام طور د ځان له وبسکلو لپاره خلکو یې استلې نو د غشانې او یا د سارو د بارو برو باسي غولې کو یې استلې نو بس به د خلک عطن ویلې کې ځکه به وبا پلاس ورو باسي او سارو په خړو کوي والصحيح ان المراد 40 ذراعا من كل جانب لاندې ملي لیکه رستو شامي عبارت موای ور سره دم وان كانت للناضح فحريمها 60 ذراعا او کچری دا کویا د نازح چاته وي وهي التي ينزع الماء منها بالبعير دا هغه کوی چې فصل لپاره استلې نو به دین چې وبمرو باسینو ارټي په لګولې څه ته ویا اوخ نه دی اوخ ګرچا به راتاوی کې غټه بوکي غیمانی وبر راځي او بس پټو ته رواني تاسو رسې بده باندې هغه تنازع وي د حریم به څومره ندی ولیکلی ګرچا به 60 ذراعي شرعي خو مفتبی را ایدا د القول الصواب کی دي چې دلته هم 60 ذراع نه 40 ذراع دي او هر طرف ته 40 دي وحريم بئر الناضح كبئر العطن 40 ذراعا من كل جانب شامي کی وای وما غصد نمبر صفه تصور رسیدلې دا 60 ذراع خبره ده د صاحبانو را ایدا او دا 40 ذراع والا د امام سیب را ایدا او القول الصواب کی وای امام سیب قول چله وبه يفتى وما مفتى به دي لاندې د نازح ترجمه کړی دا والفتوى على قول ابي حنيفه كما حققه في رد المحتار محتار کنه هجي مخکې راځي څلورم مسله حریم العين د چینی حریم را بیانې وان كانت عينا فحريمها 500 ذراع دې په 1500 غزا حریم ګرچا پیرا من کل جانب دې کوم شامي کې بسلی کړي دي اوس ته دې خبره وضاحت منغونو کو چې 40 ذراع ګرچا پیرا یا 500 ذراع ګرچا پیرا دا دې حریم دې څه مطلب دی نو مطلب دا دی ارض المواد د چا ملک نه دی یو سری پکې کویا ویستلو کعتنو کنازحو بار صورت 40 غزو بورې زم د شو څوک بګدن نو کویا نشي استلې دغه به دې نقصان رسی او کچری چینه چاوي سل ارض المواد کی نو 500 غزو بوري شرعي 500 کم غزو نه هغه کې دن څوک چینه کویا نشي استلې او کو وختیم خبر وکړه چې مملوک ازمکه کې کویا استلې ده
نو تر څومره چې د ځمکې هغې کې خاص هم څوک تصرف نشي کولی او د ده نه علاوه د بل که ځمکه چې د کوم ځای نه شروع کېږي خپل حصه کې هغه که قریب وي او که بعید وي که یا ایستلی شي چې نه ایستلی شي تاسو رسئ ښه جي والذراع هي المكسرة وهي 6 قبضات كل قبضة 4 أصابع څلور ګوتې د یوه قبضه ده شپږ دغه شان چکې دا 2 شو که نه نو 24 ګوتې به جوړې شي تقریبا دا به یو شریکه شي لکه تاسو ګورئ دا 2 شو 4 شو تقریبا دومره جوړېږي مخکې راځئ حکم بیان کو فمن اراد يحفر بئرا في حريمها منع منه دا به منع کولی شي دا مقصدی خبره وه 5 نمبر مسله احیاء ما عدل عنه الماء هغه ځمکه چې د هغې نه اوبه بل طرف ته شوي اوبو ته یې راس کړی همداسې وچه پاتې شي قابل کاش مطلب مخکې به اوبه راتللې خلکو به کرله اوس اوبه بندې شوي نه راځي نو دې کې هم که دغه درې شرایط موجود وي د چا ملک نه وي په اذن د امام وي او د آبادۍ نه لري بس احیا یې کولی شي ومن ترک الفرات وما ترک الفرات او الدجله فرات پرېږدي کوفي نهر دی یا د بغداد د جلې پرېږدي بغداد نهر وعدل عنه الماء اوبه میلان وکړي فإن كان يجوز عوده إليه نو سي 2 صورت دي که چېرې امکان اوبه به دوباره راشي نو لم يجوز إحياؤه هلکه ما خبر صحیح پوره ونه کړله صحیح هم نه ده کړې داسې ووایه کوم ځای باندې سین روان سین او دغه ځای نه سین کټ شي نو سین ځای چې خو د چا نه وي که نه اوس ورسېدلی نو که دوباره امکان و چې د اوبه به دوباره راشي نو به احیا نه ده جایز ځکه د اوبو لاره بندول ټیک نه دي او که لارې دې وله بند کړې بیا به دغه شان نقصانات کوي لکه څنګه چې اوس سیلابونه وکړو هر سړی راځه هغې کې خپل ملک کې شاملۍ نو اوبو ځای لږ پرېږدي نو بیا د هغې نتیجه دا وي چې اوبه راځي او آبادۍ نه ورانوي نو دا د حکیم وقت کار دی چې کوم ځای اوبه فی الحال پرېږدي خو امکان وي چې بیا به پې اوبه راځي نو څوک د هغې ته نه پرېږدي تاسو رسئ او که امکان یې بلکل ختم شو نو بس بیا ارض المواد ده وما ترك الفرات والدجلة وعدل عنه الماء فإن كان يجوز عوده إليه لم يجوز إحياؤه وإن كان لا يجوز أن يعود إليه وبول دوباره راځي شرط اول ته اشاره وکړه وهو كالموات ان لم يكن حريما لعامر شرط ثاني ته اشاره وکړه قریب نو وبادیتا يملكه من احياه باذن الامام شرط ثالث ته اشاره وکړه شپږم نمبر مسله حریم النهر یو سړي نهر دی نهر نو دغه به حریم وی کني با نو مسله دا ده کچې خپل ازمکه کې نهر وي نو ترڅو چې خپل ازمکه ده نو بس حریم خپل لدی کې خو به د چا ور سره کار نشته خو که پردی ازمکه کې نهر دی به امام سی وی حریم به ورلنه وي البته غاړو غاړو ته چې ګن وترولي نیر صفا کوي هغه لږ شان ځای به وي نور به نه وي ورلکه او د صاحبانو په نسبت باندې نه پوره لاره د نهر چې ده که نه دا به حریم وي د نهر یو طرف بل طرف ته لارې تلي که نه دا به حریم وي بل کسي ځان له نه چې استعمالولی ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة رحمه الله هم دا مفتى به رأي ده إلا أن يكون له البينة على ذلك ها کچری گواهان هی په دې خبره چې زما تر دغه ځای پورې ملک دی بس به صحیح ده تاسو را صحیح وعنده ما له مسنات النهر صاحبین وی چې د نهر کملار د یو طرف ته بل طرف ته دا به مرلوی يمشي عليها زی خو به کنه ويلقى عليه طينه ويلقي عليها طينه او غرزي بدغه باندې د دې خټه رسې بده باندې به وره خبره امام صاحب بنز باندې ولا بالکل نشته ما پوره خبره نه وکړې امام صاحب بنز باندې ولا پردیس مکه کې چې کله نهر وی حریم به بالکل نه هغه گواهانی چې دغه ځای پورې می حریم دی خو ټیک ده
صاحبین وای که گواهان یو کنه وی پردیس مکه کې نه هروي دومره حریم به ورلې چې تګ را تګم کیږي او چې کله صفاکی دغه نو ترشتل شي تاسو سور رسیدلې کړه ویندو مالهم مصنات النهر مصنغه ګرچ یو طرف بل طرف د زیت وي يمشي عليها جزيره زبي ويلقي عليها طينه او دغه خټه مټي غن وتر رولي او چا د امام سیو د صاحبانو اختلاف چې په نهر کبیر کې ویل دي چې هغه هر کال سبای ته ضرورت نه لري او کله سي وړو کې شان نه لري سبای ته ضرورت وي کې به ټول اتفاق دي هغه لپاره به حریم وي ځکه خامخا به ورزي پاکي به خامخا به ورزي ګن به یو طرف بل طرف تر شي هغه کې به حریم وي حجی مخ راځي کتاب المعذونی معذون مفعول وزن دے او تعریف پورا معذون معنی کس چغت اجازت شوی اصطلاحی تعریف عبارت عن فک الحجر و اسقاط الحق یو سړي باندې بندیز دی هغه بندیز ته لري کې حق دی دی پی چې زما خدمت بکې هغه ته لري کې ذکر ز تجارت کوا دیتا معذون ویل کی په دې باب کې مخ کې باب سره مناسبت مخ کې ارض الموات چې دام تور باندې د کفر سری کافرانو نظم کا پاتې شوی هغه ژوندې کړله دلته غلام ته اذن ورکي تجارت کوا اذن ورته کوي د تجارت ندام ګوي شمړو مخ کې ځنه شو کولای وسه ژوندې تصرفات ورته صحیح کړه بلکې اسانه دا ده چې د ارض الموات هم د کفر سری او د رقیت هم د کفر سر ده په دې باب کې شپږ ابحاث دي اول مر انواع الاذن را بیانې تقریبا 3 نوع د اذن بیانې اوله کله چې یو مولا خپل غلام ته اذن عام وکي چې ځاله بس تجارتونه څه کې کوي ناغله جایز دي ټول تصرفات تجارت سره تعلق کولای شي تجارت سره تعلق د قید بل کوي کا بیا شراء وغیرہ رهن کې څک دی بل نشه برهن کې ټول کولای شي او دویم نمبر اذن خاص دی کورته وي کپڑے کاروبار کې ته اجازه دی نور نه به هم اگر که خاصه هدایت کړي بهم اذن عام دی ټول کاروبارونه کولای شي او دریم نمبر اخص ورته ویلال شپ پلان کې دکاندار نه پلان کې قسمه کپڑا راوړه هلال ش دکاندار نه غنم واخلمن نو دا سره اذن دی نه د خو وکالت دی رسي بدی باندې وته ګورئ اذا اذن دی کنه اذن اذا اذن المولى لعبد اذنا عاما وتوي اذنت لك في التجاره ولا يقيد قيد میں دون لگئی جاز التصرف في سائر التجارات ولو ان يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن ټول کارونه کولای شي او به چیوشه خرڅي نو یای اخلیصی حساب بوینو دې کې به اختلاف دی غزور مثل قیمت منیم خرڅول شي وبنقصان لا يتغابن فيه عند ابي حنيفه وبنقصان يسير اجماعا بمثل قیمت منی خرڅي اتفاقا سیدا نقصان يسير سره خرڅي اتفاقا سیدا او کنه نقصان فاحش سره خرڅي امام سی وی سیدا صاحبین وینه ده رسي بدي باندې مخکې راځي وإن أذن له في نوع منها دون غيره لك کپڑے کاروبار بکې فهو معذون في جميعها ټول کې معذون وي وتوي مثل أن يأذن له في البر غنم وتيات کی فإنه يجوز فيه وفي غيره خجي او درم نمبر اذن اخص فإن أذن له في شيء بعينه مثل أن يقول اشتر هذا الثوب بعينه أو ثوبا لكسوة فليس بمعذون دا معذون ندي دا استخدام خدمت يخسل دي لأنه عندي كلي استخدام مثل يأمره بشراء ثوب للكسوة مخكر هذا البحث الثاني ما يجوز للمعذون وما لا يجوز تقريبا شفق مسألة رتبياني كم كارونا معذون لجائز دي كم ندي أول وإقرار المعذون بالديون والغصوب جائز
مازون که چېرې اقرار کوي ما باندې قرضونه دي یا ما پلانکي شی غصب کړی دا ټول جایز دي کولی شي ما سره د پلانکي امانت دی او هغه ما هلاک کو استهلاک صورت پیش رالی نو ما باندې د هغې تاوان رالی نو دا ټول کولی شي ولې کولی شي ځکه دا اقرار دی او د تجارت د توابعونه اقرار دی نو بس تجارت اجازت وي توابع اجازت نه وي التابع تابعون من ملک شيئا ملک ما هو من ضروراته ثم من ملک شيئا دا 48 نمبر و ملک ما هو من ضروراته مخکې راځي التابع تابع 46 لأن الإقرار من توابع التجارة خجی به پکې دا فرق نشته چې دا اقرار د کله کو صحت کې کولو او کمرس کې کولو بهر صورت دا دیون په دمه لازميږي البته کله د شي مال اقرار وکي کنه چې هغه تجارت سره تعلق نه وي نو بخلاف اقرار بما يجب من الماء لا بسبب التجاره لانه كالمهجور في حق غلب به اعتبار نوي کا مطلب ما پلان کې شی هلاک کړو تجارت د وجه نه اسمه د چا شی هلاک کړو د غي زمان رو باندې راغله نه تجارت سره تعلق نشته نه هغه اقرار بغیر مقبول وي وجه سره دغه اقرار چې دی توان مولا ترسي او مولا او د بدغه کی اجازت نه دی ور کړي موږ ویلو کنه بس کدا مشهور قاعده ده چې اقرار د غلام غلام پورې خاص شي نقصان به مولا ته نه متعدی کیږي که متعدی کېدل او اعتبار به ورلنه وي رسې بدی نو د کوم چې مولا اجازه ورکړي هغه تجارتي دي او د غیر تجارتي دي اجازه نشته نو عرفن قید لګیدل دي اگر که مطلق دلالت ما ماده پکې لګولې شو المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله دلتشتخه دیم نمبر وليس له يتزوج الک نکاح کولې شي کنه ویني شي کله د تجارت خونه دي نو موږ دلته قید ولګول وختي عرفن قید لګیدل دی ښا چلکه اذن دی خو هغه اذن کوم تعلق شي تجارت سره وي المعروف عرفن څنګه ور بسي المعروف بين التجار كالمشروط بينهم تجارت اجازه دی نکاح غونه دی ولا يزوج مماليكه د دې اجازه نشته چې دی غلام نکاح دی بل چا سره وکي لأن التزويج ليس من التجارة یعنی وینځ نکاح دی چا سره وکي څلورم ولا يكاتب غلام به مکاتب هم نشي جوړولې ځکه مکاتب جوړول خو اعتاق وي او د اجازه ورته نشته تجارت سره تعلق نشته ولا يوثق على مال اتق بالمال بم نه کوي او شپږم نمبر ولا يهب چاته به څه هبه کوي نه همدغه شان چاله به قرض هم نه ور کوي ځکه دا ټول تبرع محض دي او دا د تبرع اهل نه دي نو نه به غلام آزادی علی مالین او نه به هبه ځکه د تجارت سره تعلق نشته ولا يهب بعوض ولا بغیر عوض دوړه بنه کی ځکه دا تبرع د اهل نه دي ها کچري لکشن شي چاله ورکی او یا لګ میل مستوب وکړي او غاټ نو کولې شي خامخا بوله چې مې راوړي غټه سودا درنه کوي الا يهدي اليسير من الطعام لانه من عاده التجار او يضيف من يطعمه يم المستوب کی دا غشا چمانه شي طعام خوري بس به ټیک ده خجي البحث الثالث مسؤوليه المأذون دغه د مأذون مسؤلیت بیان کړي یعنی د باندې کومې ذمہواری نه دي نو که قرضونه به واوختل تعلق به د رقبه سره وي غرما او د بار به خرڅيږي او کومې پیسې مې استرازي هغه به غرما او تقسیميږي اما ولا کوي نه خرڅو مې دا حق ده نشته دوه کار دي تعالی اختیار ده یا خدا کوم قرضونه دي دا خلاص کا او یا بس غلام دی پرې د چې خرڅي کی نه کومې پیسې قیمت د غلامو هغه نه به قرض وصول کی او باقی چې کله آزاد چګوري به ورسره خرڅي به څوک حاکم به خرڅي
نائب د حاکم به خرڅي مولا خپل نشي خرڅولای ښه ځکه حق د غرماو پکې راغلی او مولا ته ولایت نشته چې غرماو په حق کې تصرف وکړي حاکم ته ولایت عامه حاصل دی کولی شي وديونه متعلقه برقبته يباع فيها للغرماء الا ان يفديه المولى كمولا فديه ورکی د قیمت ورکی فديه معنا ده ويقسم ثمنه بينهم بالحصص خپل منځ کې به غرما تقسیمي تاسو نور سراجي مسله معلومه ده قرضداري چډیر شي مال به څنګه تقسیميږي فإن فضل من ديونه شيء طالب به بعد الحريه غلامي د ټول مولای د ټول دیون نه دي ذمہوار څومره چې قیمت دې سره باغه مطلب دیون به 2000 راغلي قیمت د 1000 روپۍ بروالي د شو چې ځان له غرماو نه واخستو دا والی خپل منځ کې تقسیم کړي نور به ګوت نه وای خجی برحال کمولا خرڅولو مونږ ویل نشي کټولو غرماو اجازه ته نو داغو حق دی داغو به اجازه ته کول شي او که بعض اجازه ته بعض نه به نشي خرڅولای البحث الرابع الحجر على الماذون ماذون معنی په بعضی صورتونو کې حجر لګي واپس محجور جوړيږي اوله مسله کبا قاعده محجور جوړ کو چاله نور به تجارت نه کې نو صرف پدې کار نه کیږي چې وې الکه ما دا تجارت نه بند کو زیبا کم بازار کې د تجارت کول ته اعلان کوي خلکو ته بده ولګي صرف ګور کې وته بس الکه نور تجارت نه بندي دا به تجارتونه کوي ادمانه به قرضونه راغلي او به چې ما دا بند کړو به خو خلکو ته نقصان دي الضرر يزال وإن حجر عليه لم يصير محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل السوق بازار كم خلقو دبته ولګي دا یوش باقاعده پابندي به ولګي دیم فإن مات المولى كمولا مل شو موت حقيقي باندې نبي محجر شو ولیدته اذن حاصلو کنه اذن د مولا د طرفه او چې کله مولا مل شو مثلا من بار ویلا د سړي په موت سره دغه اذن ختميږي دا کوم وکیل چې مل شي وکالت ختمېدل او مضارب کې مل شي مضاربت شرکت وغیرہ ویلی مو کنه دا خبره ده نو اذن ختم شو نو څه د وجه نه چې د تجارت کول هغه ختم شو او بس بخپل حالت تراشي دا وسویل شو مجاز له عذر با تعالی به زواله عذر اجازه د تجارت کول شو عذر ختم شو خجی دوم صورت او جنہ یا جنون مطبق شو مسئله ونه شو مسلسل نو دلیونی اذن لم اعتبار نوی نو اذن ختم نو د اذن سره د کوم شي تعلق غلام مازون محجور شو درم مرتد شو موت حکمی مولا مرتد شو انه هم مازون غلام جله محجور جوړ شو به امام سے بنظمان نفس ارتداد سره او د صحابینو بنظمان دی ان چې کله له حق دار الحرب سره مشي قاضي فیصله وکي هغه سم کې تیر شوی و نصر الماذون محجورا علیه په ټول صورتونو کې با معذور باندې حجر ولګي دلته صاحب د هدايه او اصل ذکر کړي لان الاذن غیر لازمین الکه مزیدار قاعده ده اذن غیر لازم ده دا خو صغرا شوله مولا باندې اذن لازم ده نه ده کنه غیر لازم ده به بس قاعده وورده صغرا ده کبرا قاعده کا الاصل ان ما لا يكون لازما من التصرف نبي يوتا لدوام حكم الابتداء اصل دار هر غشي چې لازم نوي ما لا يكون لازم من التصرف اذا سوى كم تصرف چې لازم نوي نو حکم دا د دوام او د ابتدا حکم به وي د دوام لبا د ابتدا حکم ورکول شي نو څنګه چې ابتداء لازم نو کنه ورله حق کدا تصرف کوي او کني کوي دغه شان حکم به د دوام وي دایمي پریدي او ختمي پوهه شوی خبر ما دا باندې رويخه اصول هدايه څلورم نمبر مسله څلورم نمبر د حجر وجب ما ولو ابق العبد الماذون صار محجورا عليه کچري وتختیدل غلام بس حجر په ولګیدل وجه سره چې کله دا وتختیدل نو د مولا د ملک نو وسوتلو تصرفنا في الحال
نو اذن خو بخپل شي کې بل تکولای شي چې کوم شي ستاب په تصرف کې بل ته کې اذن کولای شي نو چې و تختی ید مولانا وزي اگر که ملک نه دی وته ید نه وته او د تصرف تعلق چی د استپته د ید سری قبضه سری کا ویلی مو کنه ویلو کنه قبضه او ملک د دوړ بدی قبضه چې د پشان د ملک ده عین ملک نه دی خو پشان ده ملک د متصو مسله ویلی و یو سړی پلاس کې چات څه شی ولیدلو نو به گواہی ورکول شي چې دا غو ولی ویجی قبضه د سیله کمل ولی د سیله کمل زکا چې قبضه باندې سړی ته تصرفات حاصلېږي او ملک باندې حاصلېږي بهرحال دلته دې شي د اذن تعلق د قبضه سره دی ځکه د اذن تعلق تصرف سره دی او تصرف په قبضه باندې وي نو کله د قبضه نه غلام وتلو د تصرف نه وتلو اذن څنګه ورکي اذن ختم شو سوال داري اوس که دوباره رااله د غلام به ماذون وی کنه محجور به وینه چې محجور به وجه سره 50 نمبر ماده کې مېری وساقطو لا يعود كما ان المعدوم لا يعود وسلانا خبره فإن عاد من الإباق لم يعود إذن نوى بسكي على السيء ولو أبق العبد الماذون صار محجورا عليه وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما يده من المال عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يصح إقراره خجي اوس حجر په ولګېدلو دا غینه پس ته په دې قبضه کې ید کې څه سامان مامان دي نو بل چاله اقرار کولای شي چې دا سامان د بلان کې دي نیمام سے وی کولای شي ځکه دا مال د ته چې کوم حاصل دی غلام ته دا غزول تجارت نه حاصل دی نو تجارت په وخت کې کولای شي وسم کولای شي لکه یو سړی چې مضاربت نه ختم شي او مال شي کنه یعنی رب المال مضارب ختم کی او مال نقد نه نو بهم کولای شي چې خرڅ کې نقد حاصل کی اثرات باقی د مضاربت تاسو وکنه دلته کولای شي چې د مال کم د بلاس کې چا د پاره اقرار وکي داغه دی صاحبین وی نشي کولای ولی دلته اقرار کی مولا ته نقصان دی ځن غنښت د بلاس کې چې کم مال دی د مولا دی نو دا چې اقرار کوي د مولا په مالی کوي او اقرار چې دی دا حجت قاصره دی وګورئ واذا حجر عليه فاقراره جائز فيما في يده من المال عند ابي حنيفه رحمه الله وقال لا يصح اقراره خجي واذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده فإن أعتق عبيده ولم تعتق عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يملك ما في يده ده بل مسألة ده وسك يو غلام باندې قرضونه ډیر روختي دي دومره قرضونه روختي چې د کم قیمت د غینم زی چې زر بو غلام د قرضونه 1200 1500 2000 تر رسیدلی د امام صاحب بنس باندې د بلاس کې چې څومره څم دی مولای نه دی مالک مولا ملک ختم ذکر د پر رقبه باندې د غرمو حق را لینو بس د مولا حق ختم نه پر رقبه باندې د غرمو حق دی مافی ید د شي ابم د غرمو وي یعنی د مولا ملک به ختم ویلاند د سی وای لہذا غره د قبضه کې کچري او غلام او مولا غوړي آزادي کوم نشي آزاد ولې ځکه مولا ملک ختم دی اصحابین ویني چې د بلاس کې چې څم دي ټول د مولا دي د مولا ملک موجود دی مثلا ک غلامو مولای آزادول غوړي آزادول شي تاسو ګورئ واذا لزمته ديون تحيد بماله ورقبته اچھا جی دا خبره ممکنه وکړي دومره قرضونه د سره کم مال فی الحال موجود دی او د کم قیمت د دواړو باندې هاته کړي لم يملك المولى ما في يده فإن اعتق د عبارت ولګوي کچره مولا آزاد کو عبیده غلام د غلام ماذون غلام آزاد کو نو لم تعتق عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتابی رایدا وقال يملك ما في يده نو غلام کی مولا کی ازادي آزادول شي اچھا جی دغه مسله ور سریات ستیدا صورت کلو چکلا احاطه بمال شوی واخه المحص الخامس بيع المأذون من مولاه واكس وس پنځم باس کړه ته دا بیانې چې غلام مأذون په مولا څخه خرڅول شي کنه
همدغه شان مولای په غلام ماذون باندې څه خرڅول شي کنه اولم څه ویل غلام ماذون په مولا څه خرڅي او دویم مولای په غلام ماذون خرڅي خجي هذا اذا كان عليه دين لانه كالاجنبي كسب اذا كان عليه دين وان لم يكن عليه دين فلا بيع بينهما دلته دو صورت دي کچری په غلام باندې قرضونه نو به د سره چې څه دی د مولا دي نشه سړی خپل شی بزان خپل سامان پزان باندې نشي خرڅولای دغه صورت او نيزان لا خستلی شي نو که په غلام باندې قرضونه نو مولا د غلام سره به شرع نشي کولای او که قرضونه پیو اوس چون کې د غرماو حق راغلی د او د بدی مال کې نو وسی که مولا به شرع کوي شي خود هغه به شرع به کوم کې چې تهمت نوي که تهمت پکې او قابل قبول نه تاسو ته وګورئ که مولا په غلام باندې یو شی خرڅي به مثل قیمت باندې جایز ده مو غلامي به خرڅي ما غلام یو شی په مولا باندې خرڅي زر بوشيره بزر خرڅي جایز ده زر بوشيره ګراني خرڅي 1200 1500 جایز ده ځکه تهمت نشته لري غرمه او د غټه ده ها کچري ارزاني خرڅي به نه ده جایز به تهمت ده واذا باع عبد ماذون من المولى شيء بمثل قيمه جازا او اكثر جازا وان باع بنقصان نبي جائز ندا لانه متهم في حقه وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله کستا سوچ وی امام سے بوده صاحبانو اختلاف کی کم اصل دې موږ ذکر کړو مخکې چې امام سے تهمت ته اعتبار ورکړي او کنه مخکې لیکره مو باقاعده مخکې راځي علماء باسون موږ بګیدوم رقصي داون توجه متون کړل وإن باعه المولى وسرځي ک مولای بخرڅي غلام باندې لکه په مثل قیمت باندې بخرڅیم جایز ده او ک ارزان خرڅیم جایز ده تهمت نشته او ک ګران خرڅي به امام سے وای نه ده وإن باعه المولى شيء بمثل قيمته وقل جاز البيع اوس په کله بل مسله وره مولا په غلام باندې یو شی خرڅي بلکې دنه مخکې قاعده زده کې قاعده ده چې د مولا قرض د په غلام باندې نشي راتللی د مولا حق په ذمه د غلام نشي جوړېدل ځکه د مولا حق په ذمه د غلام جوړېدل سیدی لکه سړي حق په ځان باندې جوړېدل او دا نه سي اوس راشي یو مولا خپل سامان غلام باندې خرڅي ساماني حواله کړو ته مبيعا او غلام لا پیسې نه دی ورکړي دا پیسې په غلام باندې د مولا دین جوړ شو او د مولا دین په غلام باندې صحیح نه نتیجه مولا پیسې د غلام نه نشي اخیستل په یوه کې نه بیا دا خدین شو ها کله چې یو کې اول ته پیسې راکا پیسې ورکړي به وته مبیا ورکړي به ټیک ده او کولې مبیا ورکړه پیسې د نشي غختلې خو مبیا واپس کولې شي مې میرا کا مفتو کران علی یار دا صحیح نه ده دا صورت الو چې کله دا سم بیاي پیسو به خرڅوله دراهم او دنانیر مروجو پیسو باندې کوم چې دین جوړیږي ما په ذمہ او کوم بیاي به مثلا کتاب به ور خرڅولو غوا باندې نو بدغه صورت کې وسعين دي او د مولا حق د عین د غلام جوړیدل شي به کولای شي مخکې راځي فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن إلى ندي قبض كري بطل الثمن باطل شو والمولى ثابتي لكريدا وإنما يبطل الثمن إذا كان دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزونة على قدام بكي ومكيل موزون شموكا لأن هذه الأشياء تجب في الذمة والمولى لا يوجب على عبده دينا أما إذا كان عرضا سمان نبين باطلي لأن العرض لا يجب في الذمة تقسيم كله بكنا النقد يجب في الذمة للعرض ده ثابت ده وإن أمسكه في يده ورتوي والب بيسير كلام بيبدركم حتى يستوفي الثمن ندام جائز ده ودي سورة كبوة وللمولى استرجاع المبيع عندي لكذي البحث السادس عتق الماذون الکه کچری مولا خپل مازون غلام مزاد کو باغ باندې قرضونه او نوس بچوي حکم دار یې تک جایز ده قرضونه سره بچکو مولا به زمين وی کنه خو ټولو قرضونه نه څومره چې د غلام قیمت دی دغه به زميني قرضونه به 2000 قیمت زر د صرف 0 به زميني
او کوم چې باقي باندې شو بس به دې غواړي د غلام ناس مزاد شوی وینا تقل مولا العبد الماذون وعليه ديون فعتقه جائز والحكم والمولى ضامن بقيمته الغرماء وما بقي من الديون يطالب به الموثق اغنم مطالبه کیږي توابع د باب الاستيلاد بيمشي حجر عندك انا واذا ولدت المازونه من مولاها فذلك حجر عليها بنظم نمبر د حجر سوره سرور مکه دیر شوی موت مولا حقيقي او دغه شان بلکې اول دغه حجر باقاعده حجر محجور کولو او دوم نمبر موت حقيقي او دریم نمبر جنون او څلورم نمبر لحوق بدار الحرب او پنځم نمبر اغا تیختوا شپږم نمبر پسې دا شو مجموعي تور دا شپږم شو نو که مأذونی او انزوا مولانه بچو شو فذلك حجر عليها پس دا بندیز په ولګېدلو او وجه څه مولسم وجه دا د کنه وس دا وینځه په داسې صفت نه ده چې د رقیبې بوریدین متعلق شي د رقیبې بوریدین متعلق شي معنی دا چې د خرڅ د دین د پاره جایز وي دا خو ام ولاده د دې خرڅ خو نه دی جایز نو رقیبې بوریدین نه دی متعلق اذن ختم خجی خاتمه د باب الصبي المأذون دا انتهي اهم مسله ده نو دې تلک متوجه شي اول قدري مسلك واذا اذن الولي الصبي للصبي في التجاره فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون اذا كان يعقل البيع والشراء قدري مولا دومس قيد لګي کله چې صبي تا معشوم تا ولید معشوم اجازت وکي د بيع او شراء او دیم دغه معشوم عقلم لري بيع شراء په دې ویږي چې بيع کې من ملک نه وځي او شراء کې ملک ترازی بای کې مې د ملک نه وځي پیسې راځي شراء کې نه پیسې زی ما بیا مې ملک ترازی په دومره قصه بوېږي مطلب دکاندار له ماشوم ورشي او لزګون و دور کې و دوی مال دغه پاپړ راکا نو که پیسې ورکړې او پاپړ راواخستل روان شنو د عقل لري د عقل ول ضروري دی او که پیسې مختلف او پاپړ مختلف نو دا غیر عقل دی نبی قید ندی موجود نو اور اول حکم ولګو چې کله ماشوم ته اول د قید مخکې کوي ماشوم عقل لري او د ولی ورته اجازه ته نو به شرا کول شي او دلته د اجازه د ولی دا که صراحتن او که دلالتن صراحتن الکه د ماشوم منرڅ خرڅوي ښه اخلیم دي خرڅوي کله کله دکاندار له سړی ورشي ورته وایي ما ماشومان برازي سامان ورکول څومره وختلو پیسې به ضرورت در کومه بيع الاستجرار کوم چې دا قصه کړې و تاسو رسي او کله دلالتنی ماشوم بار روزي پلارینی سنوي وته چې سماخلا نو دا دلالتنی اجازه ده بهرحال یو قید دا چې د مولا د طرف بچوي اجازه وي تاسو رسي بده باندې به دا اجازه چې مولا اجازه دا خو مطلق ده خو عرف د وجه نه بده کې قیدونه لګي المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دلیل التقييد کچري دومره ماشوم چې عرف او عادت کې د څومره سامان اخیستل شو څومره پیسې ګرځول شو باغی سامان اخیستو ټیک ده خود دین زید عرف او عادت نو چې ماشوم دې دومره ګران شوالي نو هغه کې به د ولی اجازه نه ترڅو چې تسریح نشي هکه تسریح وشوله به خو العبره بالدلاله په مقابله التسریح ما په خبره ورسېدلی برحال څو قید ضروری دي یو اذن د ولی او به اذن که حقیقتا وی صراحتا او که دلالتا وی خو به دلالتا کی قید وی بلکې په صراحتا کم قید دی الک ازما د بچي برازي سامان به خرڅوا دې کوم دا قید دی ښا یعنی عرف قید لګولې شي په صریح کلام کې څنګه ویلي موږ قواعد التعین بالعرف كالتعین بالنص څوم نمبر ماده 44 نمبر ماده وکړه نو که زما بچي برازي تا نه که سامان اخلي خرڅوي به دې مطلب دا دی چې ماشومان څومره سودا کوي غیا دو څومره پیسو اوس د کور نه 50,000 خسته او هغه په پړلې نه دي اجازه نشته دي
همدغه شان دلالتن اجازت کیم څومره بوري سامان عام طور ماشومان لیغه بوري اذن دی داغه نزیتی به نه دی دویم قید دا د ماشوم بداسي چې عقل ولري عقل لري څه مطلب پدې ویږي چې بای سره مبيع کې مل ختميږي وزيد ملک نه او شرا سره ملک ترازي پدې ویږي به فقهاو دغه طریقه خو درې ده چې پیسې دکاندار لور کی او سامان دکاندار ورکی ور سره پیسې مغواړي نو معلومیږي عقل نشته او که پیسې نه غواړي عقل شته دی د دې لپاره څه عمر شرط دی کنه دی نو علامه شامی 7 سال لیکلی لکه مخکې موږ د پردې مسله کې ویلو پرونه ویلو تقریبا شاید 10 سال یو بل 10 سال لیکلی به 7 لیکلی دي ځکه 7 سال عمر کې وتا منځ او غیره احکام حکم کولای شي نو بس عاقل شو خو حضرت لیکلی فقه الوضو کې چې صحیح رائے ده چې دې کې عمر خبره نشته بس فکر یې چې دې ته ورسېدلو چې مبيع کې مبيع د ملک نه وځي بیا کې او شرا کې ملک ترځي بس دا کافی ده تاسو راسي کنه تاسو ګورئ چې فقه الوضو د عبارتونو هم دوه درې مسلې پکې دي اهمه اوله لا خلاف في أن الصبي غير المميز ليس أهلا للتعاقد أولا مسألة خدا شولا چې کم ماشوم غیر ممیز وي عقل نه لري دویم قید نشته نو دا عقد نشي جوړېدل عقد نشي کولای یو دویمه اما الصبي المميز فاختلف الفقهاء في أهليته دا أهل دی کنه دی نو فالمعتمد عند الحنفية والمالكية والأحنابلة أنه أهل للتعاقد اوس أهل للتعاقد شو عقل لري ور سره اول شرط وي اتو اذن نزور الله ثم بيع الصبي المميز وشراؤه انما ينعقد موقوع نوزدي دو صورت دي کچري اول شرط موجود اذن نو بس نافذ بوي او که اذن نو موجود نبي بد ولی په اجازت باندې موقوف ای څنګه چې کتاب الحجر کې مونږ ویلو تاسو پیږئ کنه ثم بيع الصبي المميز وشراؤه انما ينعقد موقوفا على اجازه وليه عند الحنفيه والمالكيه والحنابلة كلب موقوف اذا لم يكن الصبي ماذونا كلش ماذون نوي کا من قبله ولي تربى ويجوز عند الحنفيه ان ياذن له الولي بالعقود وسبل مساله ولي ورته د کوم عقود اجازه ورکول شي وي هر یو ورکول شي هغه ګوري عقل ته ويجوز عند الحنفيه ان ياذن له الولي بالعقود التجاريه اذنا عاما البتة څوک بنشي الا في العقود الضاره المحذك وتنشي ورکول لکه قرض ورکول چاته ماشوم خپل مال دی ورته خلکو له قرض ورکوا دغه خو ماشوم ته ضرر دی مونږ ویلو اقوال هغه اقوال چې کې ماشوم د ضرر اعتبار به ورلا نویم کتاب الحجر کې ویلي نقرض ورکول کې خو څه پیدا نشته هم دغه شان کفالت اهل نه د کفالت اگر کوم مولا ولی اجازه ورکړي ته کفالت قبلوا هبه چاته نشي کوله وغير هذا شان نور والا تاسو ورسېدلې راشي بلې مسلې ته عمر کم دی وخت منګ ویل اما سن التمييز فقد حدده بعض الفقهاء ب7 سنين ولكن معظم الفقهاء لم يقيدوا التمييز في المعاملات بسن معين فالعمدة في ذلك نسج تفكيره عمدة فكدار فكري چې کم دی هغه دې تورسیږي چې صيبت په معلومه ولشي به دې نسج کم عربي لغت دغه نه معنی لري غایت ما بلغ التفكير من ادراك واحتمال چې به ادراک کول شي دغه حد ورسیږي وليس عمرا معينا دې لپاره معین عمر نشته فقه الوضو جلد نمبر 1 نمبر 147 بيع الصبي وشراؤه به موږ دا ویل و اذا اذن ولي الصبي ولي نه څوک مراد ده ماشوم ته به بيع شرع اجازه څوک ورکي والذي يملك إذن الصبي بالمعاملات عند الحنفية هو أبوه يو ثم وصي الأب بعد موت الأب الدعاء أو كم أب موجود بينه به وسيلة دينه داغي إجازة لبا اعتبار منيك إن شاء الله باب الوصايات كي بوايو خجي ثم وصيه بيد وسيم له حكم لريم كوليش ثم الجد الصحيح
وإن علا ثم وسيه ثم وسي وسيه ثم الوالی غٹ حاکم دے ثم القاضی فقه البیوع کی جلد نمبر 153 نمبر صفحہ تصور رسیدلی نو څه شک شبهه شته